او دقرنگ نفاسه خزا او څلورم مسئله د الله ذکر بغیر طهارت نه جایز ده کنه ده او پنځمه مسئله سلام او جواب سلام د دې پر طهارت او د تیمم ضروری ده او کنه سلام او جواب سلام بغیر د طهارت نه کول جایز ده. تاسو د کتاب ته وګورئ فریق اول چې هغه نه به امام طحاوی تعبیر کی فذهب قوم سر او خالفهم په دې باب کې دوزل راوړي دوزل به خالفهم راوړي. اول مذهب قائلین حسن بصری عکرمه مجاهد صاحب عطا بن ابي رباح دوی وای چې د بیاودسۍ په حالت کې چې انسان بیاودسۍ که غټه بیاودسۍ وي که وړه سلام اچول جواب سلام ورکول هر قسم ذکر و اذکار و وظیفه کول تلاوت د قرآن شریف کول روان تلاوت وی که پټکو باندې وی ایجی چې ورته وای دا ټول پټوله کې ناجایز دا ټول پټوله کې زما په خبره تاسو پوه شوي. حسن بصری اکرمه مجاهد عطوا دی وای چې د بیاودسۍ په حالت کې وړای ک غټي حایزم نه بیاودسۍ کې د نفاسه د جنوب د سلام چول جواب سلام جمله اذکار تلاوت قرآن ناجایز. امام طحاوی چې د دې قول راوړي د دې مذکورینو نه تعبیر کوي فذهب قوم او د باب اول کې به د دوی غ مستدل راوړي د مهاجر بن قنفذ روایت براوړي چې محبوب وړ بیاودسي او تناسو بیا را پاتې د استنجا او د سلام حضور جواب ورنکال الفور بیا تیمم یو روایت کې او بلکې راضی بل واقعیه ده یا ابو جوهیم الته یو کې د اودس ته بلکې تیمم بیا جواب ورکړ ورپسې براشي خالفهم اخرون دا اشاره د دویم مذهب امام حمید اصحاب ظواهر اهل الحدیث دی وی چې سلام او جواب سلام نه علاوه سلام جواب سلام نه علاوه باقی څومره اذکار چې دي د دې لپاره طهارت او د ضروری ده صرف د سلام د لپاره طهارت ضروری نه ده او د جواب سلام د لپاره طهارت ضروری نه ده باقی چې څومره اذکار دي او وظایف هغه ته طهارت ضروري. امام طحاوی چې د اهل الحدیث اصحاب ظواهر او د حمید مسلک و مذهب ذکر کوي تعبیر کوي وخالفهم دین بدق ډله مراد دین لاندې بد وهم ځل باندې باب کې امام طحاوی راوړي وخالفهم آخرون مخالفت کړي د دوو مذکور ډلو نه د دوو مذکور فرقون او جماعتونو نه چې وړاندې بیان شو آخرون دلته بد دې مصداق سلور امامان ائمه اربعه مجتهدین او متبوعین د دې او د جمهور فقها او محدثینو مذهب او مسلک دار چې ذکر سلام جواب سلام او تلاوت د حافظینا د دې ټولو د پاره او دس مستحب افضل ده بهتر ده
په مرتبه د لولاه لم تنع کې نه ده، بلکې په مرتبه د مصحح لدخول الفاء في الخبر، ان وجد فوجد، یاره که وشي او دس ورته نو ښه خبره، باقی ضروری نه ده چې لولاه لم تنع. که اودس نه نو سلام منع ده، که اودس نه نو جواب سلام منع ده، که اودس نه نو عام اذکار منع دي. دا په دې مرتبه کې نه را بشي زمنګ لاندې لانجې نور امرازي. یو حایزه خزنه معلمه د باجده د بناتو مدرسه کې به څه کوي، او د قرنګ په حالت د بیا ودسۍ کې د دې طالباتو ته به سبق وای نه بوي، جنوب سړی د وای نه بوي، قراءت د آیت به پورا کوي کنه ایجی پټکو بوي، مسله بشات تراشی عبارت وای. وبه قال حدثنا علي بن معبد الى اخره عن المهاجر بن قرمز رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال انه لم يمنع عنه، فلم يرد عليه جواب ورنك وعليكم ويل ان ارد عليك الا اني كرهت ده ورته معذرت ویل ک مهاجر خفه نشي پاغه ټیم ماته ته د سلام جواب درنک زکه زنا مناسب غنم چې دی الله ذکر وکما الا على طهاره مګه کوي کومه، یعنی په بیودسۍ کې نه کوم، په طهارت کې کوم، هغه ټیم کې مې طهارت نول. وبه قال حدثنا محمد بن هزيمة الى اخره عن المهاجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول او قال مررت به وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ من وضوئه ثم رد علي. ورته کته سلام جواب سلام دی پر طهارت ضروری شو هغه ویل. فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي لاحد ان يذكر الله تعالى بشيء الا وهو على حال يجوز له، مگر په داسې حالت کې چې د په حالت کې مونږ کولای شي، هغه حالت سره په وخت وجود د اوبو کې او دس ده، او په وخت عدم وجدان کې تیمم ده. وخالفوا في ذلك اخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وان كان في المسجد. کته په موقع په شهر کې قادر په اوبو باندې هر څه ډیر خو سلام تقاضا د جواب فی المجلس کې د دې قضا نشته، او هر عبادت چې دی هغه قضا نه، اگر کسړې موقع په شهر کې او بډيري وې د لپاره تیمم جایز ده، وې د جواب سلام د لپاره تیمم وکي، اگر کده په بازار کې نو جواب دی ورکړل. وقالوا فيما سوى السلام مثل قول اهل المقاله الاولى وكان من هغه وای چې دا بغیر د طهارت نه جائز دی، اگر کا طهارت افضل ده. وكان من محتج به في ذلك ما حدثنا به ربيع المؤذن الى اخره، وحدثنا حسين بن نصر الى اخره عن عطاء حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر الى ابن عباس في حادث ابن عمر. د ابن عمر یو کار و د ابن عباس سره زیزان سره بوتله ما حاجت پوره شو، نو پلار کې ماته په دې ورځ دغه حدیث ویل. فكان من حديثه يومئذ انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكه من السكك وقد خرج من قائد او بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل ان يتوارى في السكه. قریب و چې دغه سړی ابو جهيم تیر شي په غلۍ کې رسول الله په دیوال باندې لاس کې خود تیمم وکړه د مخلاص دی پارا ثم ضرب ضربه اخرى فتيمم لذراع، اول ذلیلاس کې خود مخ باندې مسد ویم وره ثم رد عليه السلام وقال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام. یسړی غوري خفن نشي ابو جهيم بل معنی رکاوټ د جواب سلام نو سوا د دینه چې لستو به طاهر زما او دس نو زما طهارت نو. وبه قال حدثنا ابن داود الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه حتى اتى حائطا فتيمم. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن الى اخره مولى ابن عباس رضي الله عنهما انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهم بن حارث سمة الأنصاري فقالوا أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه. بئر جمل مې درته ویلي و چې پخوا پکې اوبه وې بیا وچ شوی و هغه علاقه ټوله په دې مشهوره ده.
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. بس هغه نه پس ورته جواب سلام ورکړ چې بس زمونږ د استالارې بدلی کړی دي الترینګ روډ باندې کار کیږي روزانه چې زو دی هغه خلکو نیمه غنټه